بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في علاء التعجب ما وزع لإنشاء التعجب وله سياتان ما أفعله نحو ما أحسن زيدنا أي شيء أحسن زيدا وفي أحسن ضمير وهو فاعله وأفعل به نحو أحسن بزيد. فدي فصل کے مصنف توسطا فعل تعجب بینوی و تعجب د پورا دوا افعال دي نو مصنف وی چې فعل التعجب فعل اصل کې فعلان تثنیه و ٹھیک ده کنه فعلان تثنیه و خو اضافت د وجه تینونو غرضه اوس جوړ شو دي فعل التعجب نو د تعجب د پورا دوا افعال دي ځکه فعل التعجب وي ٹھیک ده کنه و تعجب لغوی معنی سے نفس کا ایسی چیز کا ادراک کے وقت متاثر ہونا جس کا سبب پوشیدہ ہو د نفس د یو داسې شي د ادراک په وخت کې متاثر کېدل چې دغه سبب پټ وي په اصطلاح کې ته مصنف په خپل دغه تعریف کړی دا چې فعل التعجب ما وضع لانشاء التعجب چې د تعجب افعال هغه افعال دي ٹھیک ده کنه تعجب افعال هغه افعال دي چې وضع کړی شوی د انشاء تعجب د پورا څه د پورا انشاء تعجب د پورا یعنی تعجب د ایجاد کول د پورا نه کې د تعجب د خبر ورکول د پورا نه کې د تعجب د خبر ورکول د پورا تعجب فعل التعجب هغه افعال دي چې د انشاء تعجب د پورا وضع شوی ٹھیک ده کنه یعنی د تعجب د ایجاد کولو د پورا وضع شوی نه کې د خبر ورکولو د پورا نه کې تعجب دی خبر ورکا ولو د پورا نو تعجب تسیادنا وتلا تعجب تسیادنا وتلا پوښي کبونه شي او تعجب د پورا له سیاتان تعجب د پر دوی سیږي دي وله سیاتان تعجب د پورا دوی سیږي دي یو سیاده ما افعله لك ما احسن زيدا ٹھیک ہے کنا لك ما احسن زيدا دې ترکیب به څنګه کو دې په ترکیب کې درې احتمال دي یا درې مذاهب دي دې په ترکیب کې څو مذاهب دي درې مذاهب دي یو مذهب د امام فراس صاحب دا امام فراس به چې ما په معنی دی ايو شيء ده امام فراسی بھی چې ما په معنی دی ایو شیء دا ما احسن زیدن یعنی ایو شیء احسن زیدن ایو شیء با مضاف ضمیر له کړه مبتدا شي احسن زیدن احسن په ماضی لیکن هو ضمیر دی ولا فاعل دا وزیدن مفعول به دا نو فعل ابن فاعل مفعول به ضمیر کړ جمله فعلیه دا به خبر شدی مبتدا دے پورا دا مذہب دے چا دا دا دی امام فراس دوی مذہب د امام سیبوی دا امام سیبوی په نسبت دی ما په معنی دی شیء نکره دا نو څنګه بشي ما احسن زیدن دا بشي شیء احسن زیدن ٹھیک ده کنه دې ځکه به د شیء مبتدا وي او احسن زیدن مې دی ورسوي خبر وي خود دې کې دی صفت مقدره دی وجه تخصیص رغلی نو ځکه منکره مبتدا کړه شیء نکره ده کنه خو صفت مقدره دی وجه په دې کې رغلی تخصیص رغلی ده د شر احر زنا بن پښون شو ترکیب شر احر پوښه دا ترکیب د شر احر زنا بن پښون شو لکه څنګه الته کې صفت مقدره دی وجه نکره شر هغه مبتدا جوړ شوی و دا رنګ دې چې کوم د شیء نکره مبتدا جوړیږي چې دې پر صفت مقدر وي عظیمون هغه دې وجنه ابي دې پر صفت وي تب موصوف فی شیء به موصوف وي او صفت به مقدر وي چې هغه شی د عظیمون ده موصوف صفت مل کړه مبتدا ده پوه شي په خبره باندې کپوی نشي نو موصوف وي او کنه ٹھیک ده ها درې مذهب دي چا ده درې مذهب دي چا ده امامي اخفش صاحب امام اخفش هغه یی چې ما په معنی دی الذي اسم موصول ده ما په معنی دی الذي اسم موصول ده ٹھیک ده کنه
پوه شئ پې صحیح و د احسن زیدن دا پوره جمله څه شي سیله بشي ٹھیک ده پوره جمله به څه شي دا سیله بشي پوهېږئ که نه یار پې پوه شئ ما اسم موصوله احسن زیدن احسن فعل دی که ضمیر فاعل و زیدن دی پورا فاعل لا ٹھیک ہے کنا فعل فاعل اور مفعول مل کر پہلے اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر تب چی شی صلہ بشی موصول صلہ مل کر دا مبتدا شی و شیء عظیم محذوب دا بیت چی شی خبر بشی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے کنا و منا بھی چی شی خبر ترجمہ خبر دا شی ما احسن زیدن وہ چیز جس نے زید کو حسین بنایا بڑی چیز ہے وہ ایک بڑی چیز ہے خو محاورتاً ترجمہ تر کی محاورتاً زید کیا ہی حسین ہے زید کیا ہی حسین ہے پوش پہ وګورئ دې ته لږ فصل فعلات تعجب موضع علی انشاء تعجب هغه دي چې وضع کړي شوي دي د انشاء تعجب ته پر له سیاتان دي پر دوی سوي دي ما فله نه احسن زیدا اي شيء احسن زیدا وفي احسن ضمير او په احسن کې به ضمیر وي هو فاعل هو بيسوي فاعل وي وافعل به دویمه سیا وافعل به ده افعل به ده نحو احسن بزيد دې کې د احسن صيغه د امر ده خو په معنی دی ماضی کې ده ٹھیک ده کنه په معنی دی ماضی احسنه وخلی ٹھیک ده کنه په معنی دی ماضی احسنه وخلی او با زائده ده پکې بعد شه ده او زائده دې فاعل لا زائد شه دې پر فاعل لا ترکیب به شي احسن بزائد احسن پہلے امر په معنی دی ماضی ٹھیک ده با زائده زائد دې پر فاعل لا زیادی پر چی دا پاین لا ٹھیک شدن پوشو بی نوافل بهی نحو احسن بزیدن پوشو بی نو ترجمه بھی تیشی پا دی صورت کے دی ولا ایدی ترجمه بشی زید صاحب حسن ہو گیا زید صاحب حسن ہو گیا و محارتاً ترجمه بشی زید کیا ہی حسین ہے زید کیا ہی حسین ہے ولا یبنیان الا مما یبنا منه افعال التبذیل ولا یبنیان الا مما یبنا منه افعال التبذیل دی عبارتنا مصنف د اسم تبذیل په باره کې نه خدای دی عبارتنا مصنف د پهله تعجب په باره کې ته پیدا بیانوي څه ته بیانوي فائدہ ته بیانوي فائدہ دادا چې د پهله تعجب صيغه دا بس صرف د هغه ابوابونه جوړیږي چې د کوم بابونه اسم تبذیل جوړېدلی شي څه مطلب دادا چې هغه بابونه به د پهله تعجب صيغه نشي جوړېدلی چې کوم بابونو کې د لون او د عیب معنوي یا کوم بابونه د ثلاثي نه علاوه دي ثلاثي مجرد نه علاوه دي لکه څرنګه اسم تبذیل د څه نه جوړېدل هغه بابونه چې کوم ثلاثي مجرد نه وو ٹھیک ده کنه او د هغه بابونه چې په کومو کې د لون او د عیب معنا وا و خو ثلاثي او د لون او د عیب معنا پکې وا نو فعل تعجب به د هغه بابونه نه جوړېږي خو شو دې نو ولا یبنیان الا مما یبنى منه افعال التبذیل نه بشي جوړولای دا مګر دغه بابونه چې جوړول شي کنه اسمي تبذير ٹھیک شو کنه ويتوصل في الممتنع بمثل ما اشد استخراجا دې عبارت نه مصنف هغه بابونه بیانوي چې د کوم بابونه په تعجب سره نه جوړیږي ٹھیک ده هغه بابونه ته بیانوي چې غنه به مو په تعجب سره نه جوړو ٹھیک ده نو مصنف یې چې غنه مخ کې بتاسو اشد جایزی پشان ٹھیک ده کنه بلد د صيغه شغات دلالت کوي په زیادت باندې پوشي لکه په شدت په ضعف او قبح پوشي وغيرها یقینا به اسم تبذیل صيغه جوړه کی او بیا به یقینا بعد دغه باب مصدر ولګوي چې کومه ته په تعجب جوړول غوړي پوشي لکه اشد
ما اشد استخراجا یا اشدد باستخراجه ٹھیک ده کنه اشدد باستخراجه پوښوي نو اشد استخراجا माना बस شي ठीक है लेकिन इसका निकलना क्या ही सख्त है मुहावरतन तर्जुमा बेदाश पोशवे नो गलवेता ويتوصل في الممتنع या वला युबनी यानी उन ब जुड़ेगी दिन इल्ला मिम्मा मगर देगा बाबूना युबना मिन हफ्ल तफसील चाहिए इसमें तफसील जुड़ेगी ويتوصل في الممتنع ومتصل की वजह से मुमतनी بمثل ما اشد ويتوصل ولقول بشدة سرا في الممتنع فبابونو كيش ممتنع دهنا بالتعجب بمثل ما أشد دي أشد بشون بدي بمثل ما أشد استخراجا لكما أشد استخراجا في الأول وأشدد باستخراجه في الثاني وأشدد باستخراجه بدويم سورة كي ठीक ده كلام ولا يجوز التصرف دي عبارتنا تمصنف يوابلا پیدا بينوي شي في التعجب كي تقدیم و تاخیر سے پدې کې تصرف جایز نه ده فعل تعجب په دوړو سیو کې تقدیم و تاخیر جایز نه ده یعنی چې اول مفعول به مقدم ذکر شي او ورسته پس بیا د فعل تعجب دا صيغه ذکر شي نو دا جایز نه ده ٹھیک ده کنه نه په ظرف کې او نه په غیر ظرف کې خو علامه مازنی سے بیا چې نه د ظرف په صورت کې فصل جایز ده ولا يجوز التصرف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل والمزني أجاز الفصل بالظرف نحو ما أحسن اليوم زيدا فصل أفعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم أما المدح فله فعلان دي فصل کی مصنف دي أفعال مدح والذم ذکر کوي ٹھیک ده پہلے طریق دا کوئی أفعال مدح والذم څه ته ویل شي پوښوي په دې فصل کې ته مصنف څه بینوي افعال مدح و ذم د تبینوي افعال مدح و ذم هغه افعال دي چې د مدح یا د ذم د انشاء لپاره وذکر شوی دي ٹھیک ده نو دې مدح تو ذمم تو وتلو ویلې ځکه چې د پزرسه خبر دی مدح یا د ذم کولای شي نه کې انشاء مدح پوشی یا انشاء ذم سره کی پوشی نو خو دو قسمه دي کنه پوشی کچری دغه افعال د مدح وي دې ته فعل مدح ویل شي وکدا افعال لزم دې څه شي افعال ذم ته ویل شي پوشی په قبول شي په وګورئ فصل افعال مدح و ذم ما وجه عليه انشاء مدح او ذم اما المدح فله فعلان المدح دې پر سورہ افعال دي دوا افعال دي ٹھیک ده کنه مدح او ذم دوا قسمونه دي کنه مدح او ذم څو قسمونه دي دوا پہله څه ده مدح افعال او دویمه افعال ذم نو چې د مدح دې پر سورہ افعال دي دوا افعال دي یو ده نعمه او بل ده حبذا نعمه دي فاعل دا به همیشه معرب باللام وي سمي یا به معرب باللام طرف ته مضاف وي لکه نعم الرجل زيدنا دې کې وګوره د نعم فاعل الرجل دا او معرب باللام دا کنه ٹھیک ده او یا به معرب باللام طرف ته مضاف وي لکه نعم غلام الرجل زيدنا دې کې وګوره انما فعل غلام الرجل ده او د غلام اضافه الرجل طرف ته شوی ده کنده شوی ده کنه پوښي په خبره باندې کپونه شي به ترکیب دوه قسمه کیږي دی ولا ترکیب دوه قسمه یو ترکیب داسې کیږي چې نعم الرجل د بلا جمله جوړه کوي نعم فعل مدح الرجل فاعل فعل ملك جمله فعل یا انشاء شولا زید المبتدا ده وهو محذوف دي خبر ده مبتدا خبر ملکر جمله اسمیه شوله پوښوي او یا نعم الرجل فعل ملکر دا خبر مقدم کویا وزیدنا مبتدا مؤخر کوي دوه رنګ ترکیبونه جائز دي وقد يكون فاعله هو کله به دی فاعل ضمیر وي خو چې کله دی فاعل ضمیر وي نو واجب دی تمیز په نکره منصوبه سره لکه نعم رجلا زید
یا واجب دی تمیز په ماس کروړل ٹھیک ده کنه هغه ما چې په منی دی شیء نکری دا چې منی دی شیء نکری دا پوښی نو اول صورت مثال به شي چې کله دی تمیز په نکری منصوبه کړی لکه نعم رجلا زیدون نو نعم فعل دا د کې ضمیر ممیز دا رجلن تمیز دا ممیز تمیز مل کړه به فاعل بشي دی نعمت پورا فاعل بشي دی نعمت پورا دا فاعل مل کړه دا خبر مقدم شي وزيد المخصوص بالمدح دا مبتدا مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر شي پوښوي ويا بيل ترکیب نه کول شي نعم رجل بالکوي وزيد هو دا بالکوي پوښوي یا په ما سره لك فنعم هي نو دې څه کې وګوره نعم دکی ضمیر نعم کې پوښي ضمیر پکې ممیز دا او با په معنی دی شیئن دا په معنی دی شیئن ای تمیز دا ٹھیک ده کنه ممیز تمیز مې فاعل باندې نعم شي پوښي په خبره باندې کپونه شو به ای نعم شیئن هي وزيد يسمى المخصوص بالمدح وزيد تسوي دي شي مخصوص بالمدح تسوي دي شي ٹھیک ده کنه نو ګورې عبارت فصل افعال مدح وزم فصل افعال مدح وزم ما وزن الانشاء مدح او ضم اما المدح فله فعلان دي فرد وفعل دي نعم وفاعله اسم معرف باللام نحو نعم الرجل وزيد دي فاعل با اسم معرف باللام لك نعم الرجل زيد او مضاف الى معرف باللام يا مضاف معرف باللام ترتي نحو لك غلام الرجل زيد وقد يكون فاعله مضمر وكلا بيد فاعل مضمر وي ٹھیک ده کنه ويجب تمييزه متى كلا بيد فاعل ضمير وي وقد يكون كلبوي فاعله فاعل دي مضمر ضمير ويجب تمييزه واجب دي تمييز دي بنكره منصوبه فنكره منصوبه اسرا نحو نعم رجل زيدا وبما يا بما سرا نحو قوله تعالى فنعم ما هي اي نعم شيئا هي وزيد يسمى المخصوص بالمدح وزيد تسوي شيء مخصوصا بالمدح تسوي شيء ٹھیک ده کنه وحبذا نحو حبذا زيد وحبذا دوين فعل دي افعال مدحنا حبذا دا حبذا زيد نو حب فعل دا ودي فعل به همیشه دي پر راوي ٹھیک ده کنه وزيد بمخصوص بالمدح وحبذا نو حبذا زيد حب فعل المدح وفعله ذا والمخصوص بالمدح زيد المخصوص بالمدح زيد ويجوز ان يقع قبل مخصوص او بعده تمييز نحو حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلنا په دې عبارت کې مصنف د فعل مدح حبذا متعلق او پیدا بینوي ٹھیک ده کنه حبذا فعل مخصوص نه پهلا د مخصوص بالمدح نه پهلا یا د مخصوص بالمدح نه بعد بدتمیز ارسی ودارنګي د مخصوص بالمدح نه پهلا یا بعد به حال ارسی ٹھیک ده نو د مخصوص بالمدح به ممیز وي تمیز په صورت کې ٹھیک ده کنه و دا مخ کې اورستو چې کوم ترغلې دا به تسوي تمیز بوي لکه حبذا رجلا زيدون ملشي وحبذا زيد رجلا ملشي نو دا زید په دوه صورتونو کې ممیز وي او رجلا مسوي تمیز بوي ٹھیک ده کنه پوښه وحال په صورت کې لکه حبذا راکبا زيدون ملشي وحبذا زيدون راکبا نه ملشي نو راکب زید په دا صورت کې ذل وي او راکبا مسوي حال بوي پوښي او دغه تمیز او کنه او دغه تمیز دا به موافق وي د چا د مخصوص سره په افراد تسنیه جمع کې او په تمیز تذکیر کې پوښي مطابقت بوي په تذکیر او تمیز کې نو څلور صورتونه دا شو کنه دا به مذکر یا مؤنث وي ٹھیک ده چار دونه 8 شو ٹھیک ده کنه او بیا یا به واحد وي یا به تسنیه وي یا به جمع وي ٹھیک ده نو 8 دي 24 صورتونه ټول جوړیږي ها بس مصنف هم مسونه کم درکړي بس دا ډیر دي ٹھیک ده کنه دا برات په لګو غوړي او يجوز يقع قبل مخصوص وجاز دي چې واقع شي مخکې مخصوص نه بعد یا بعد دي تمیز نحو حبذا رجل زيد وحبذا زيد رجل او حال نحو حبذا راكبا حبذا راكبا زيد وحبذا زيد راكبا واما زم فله فعلان وزم د فرد وفعل دي ٹھیک ده
لکه یو بئس ده او بل ساعه ده بئس دا د نعمه په شان ده ټیک ده لکه څرنګه نعمه فاعل به څه معرب باللام و د بئس خبر به معرب باللام وي یا لکه څرنګه هلته معرب باللام طرف ته مضاف دلته به معرب باللام طرف ته مضاف وي لکه څرنګه هلته کله به ضمیر و فاعل نو هغې تمیز رول په نکرې منصوب سره یا په ما سره ټیک ده کنه ضروري و واجب و دا رنګ په دې صورت کې به هم وي ټیک ده پوه شي وسایل چا په شان ده د بئس په شان ده فله فعلان اذن وبئس رجل امر وبئس غلام رجل امر وبئس رجل امر وساء ساء الرجل زيد وساء غلام الرجل زيد وساء رجلا زيد وساء مثل بئس في سائر الاقسام وساء د بئس په شان ده په ټولو اقسامو کې خو یو فرق شته په بئس او په افعال مدح او ذم کې چې افعال مدح کې د فاعل نه بعد کوم اسم ذکر شوی هغه ته مخصوص بالمدح ویل شو او په افعال ذم کې هغه ته مخصوص بالذم ویل شي نو ساء الرجل زيد ترکیب بسرنګي ساء فعل مدح الرجل فاعل ټیک ده کنه پوه شئ فعل فاعل من جمله فعليه خبريه دا خبر مقدم شي وزيد مخصوص بذم مبتدا مؤخر شي یا بل جمله جوړول شي لکه څنګه مو په افعال مدح کې کړیو بس